طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأحزاب شروع ده. رب کریم فرمائی ما کان محمد ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا پلار احدن دا یو کس من رجالکم دا سڑوستا سنا. دا آیات کریم کل نازل شو؟ ہر کلا چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاح کا خلق ویل ان محمدا تزوج امرات ابنه، یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا نکاح کا خپل زوی بی بی لرا. دا خو متبنا زوی و دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا زوی سرنی ولیو. نو آیت نازل شو ما کان محمد ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا پلار احدن دا یو کس دا سے یو کس من رجالکم دا سڑوستا سونا. ہرچی ابراہیم دے زوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بچی دی اغی خو رجال نو کنا. رجال خو اغی تویلے کی چی بلوغ تو رسی، اغی بلوغ تو نو رسول ما شمتوب کی وفات شویو. نو دا ستاسو باطل دا تاسو وای چې دا پیغمبر علیہ السلام د خپل زوی بی بی وکړه، نه دا خو متبنا زوی و. ما کان محمد ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا پلار احدن دا یو کس من رجالکم دا سڑو ستاسو نا. دا خو دا ماشومانو پلار دے چې ابراہیم سیب دے وغیرہ. ولیکن کانا لیکن دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول دا اللہ دے. وخاتم النبیین او مہر دا نبیانو دے. خاتم یا خاتم پا یو قرآت کی پا زبر باندے پا مانا دا ٹاپے سرا خاتم النبیین یعنی مہر دا نبیانو دے. او پا بل قرآت کی راجی چی خاتم النبیین خاتم پا زیر سرا پا مانا دا ختم کون کے دا نبیانو. لکہ حدیث کی راجی چی انا خاتم النبیین لا نبی بعد، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، ز ختم نبوت یما یعنی پا ما باندے ختم شوی دے، نبوت ختم شوی دے، مانا بعد نور انبیاء نرازی. دا غلام احمد قیدانے چی کافر شوی دے پا دی آیت باندے کافر دے، دا نس قرآنی نے انکار کرے دے. نو ولیکن کانا دے لیکن دے رسول اللہ رسول دا اللہ دے. وخاتم النبیین مہر دا انبیاء دیا. ختم اللہ به النبوہ ختم کرے اللہ تبارک و تعالی پلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نبوت. نور پیغمبران نرازی دن بادا دا مہر دا تمام انبیاء دے. وکان اللہ دے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام وی مانا بعد بدیش دا وگیر دا نبوت پیدا شی دا طول با کذابان وی دجالان وی دروغجن بوی او دیش دا وگیر دا مہدیت بم پیدا شی دا بم کذابان وی. وکان اللہ دے اللہ تبارک و تعالی بکل شئین پر شیز بانی علیم پویا. پدی باندے پویا چتانا بعد نور انبیاء نشتا زکا چاکی نو استعداد نشتا. یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والا اذکر اللہ ذکر دا اللہ تبارک و تعالی کوئی ذکرن کثیرا ذکر دیر دیر دائمی ذکر کویا. وسبحوه ذکرن کثیرا یعنی باللیل والنهار دش پیو دورزی فی البر والبحر پوچکی و پا بحر کی ذکر کوئی. وفی الصحت والسقم پا صحت کی و پا بیماری کی ذکر کوا دا اللہ. وفی السر والعلانیت پا پٹا باندی اخکار باندی ذکر دا اللہ کوا. وسبحوه مانا يصلوا له مزكوا دي الله تبارك وتعالى لرا مزكوا اے مومنانو مزكوا بكرة مانا غدوة پا وقت صبا کی سهر مزشو واصيلا مانا عشيا او پا وقت بیگا کی نور منزنشو. اے ایمان والا و ذکر دا اللہ کو مزكوا ولی اذ هو مانا اذ هو علت دادے ذکر چی اللہ دی دا اللہ غزات يصلي رحمتنا نازلوی علیکم پتاسو باندے. یصلی دلتا مراد دا صلاة دا اللہ نا نزول دا رحمت دے او مراد دا صلاة دا فرشتو سشے دے مراد تینا استغفار دے
چې بخنه غواړي یصلی علیکم رحمتنا نازله پتا سو باندې الله وملائکته فرشتگان یصلی علیکم منا استغفار بخنه غواړي تاسو ته ولی لیخرجکم دې لپاره چې وباسي تاسو لرا من الظلمات د تیارو د شرک نه د تیارو د کفر نه الى النور رڼا د ایمان ته وکانه الله وکانه دې بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رحم کوونکې تحیتهم په حال کون د مؤمنانو کې پیشکشې دي د لپاره پیشکشیان دي د لپاره من الله د الله د طرفنا تحیتهم معنا په حال کون د مؤمنانو کې پیشکشې دي من الله د جانب د الله نه یوم پاورز باندې یلقونه چې دی به ملاقات کوي دی الله سره سلام بوي عند الموت یا عند دخول الجنه کله چې داخليږي جنت ته سلام بوي وعد تیار کړی الله تبارک وتعالى لهم دی مؤمنان لرا اجر کریما عزت مند یا ایها النبی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انا یقینا من ارسلناک لګلې مونږ تعالی را شاهدن گوا په امت باندې تبلیغ سره ومبشرا نذیر ورکون کې ونذیر يرون کې وداعيا لګلې مونږ تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکون کې الى الله الى دین الله دین د الله تبارک وتعالى ته باذنه بامره پامر د الله او لګلې مونږ تعالی او سراجن چراغ دیوا منیر من رڼا کوونکې وبشر المؤمنین یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر ورک مؤمنان لرا بان لهم یقینا دید پر من الله د جانب د الله نه فضل دې کبیرا لوی احسان کوي الله تبارک وتعالى په دی باندې ولا تطع الكافرين تابداري مکه د کافرانو والمنافقین او د منافقانو ودع مانا پریکدا اذاهم تکلیف رسول دی منافقانو ته انتقام ترنه ماخلا وتوکل کو علی الله په الله باندې وکفا بالله کفی دی الله تبارک وتعالى وکیلا کارساز یا ایها الذین آمنوا اذا ایمان ولو اذا نکحتم کله چې تاسو په نکاح کې المؤمنات مؤمنانو زنانو لرا ثم طلقتموهن طلاق ورکو تاسو دی لرا کله من قبل ان تمسوهن مخکې د دینه ان تمسوهن ان تجامعوهن دا چې جما ثابت نوي کورواله ثابت نوي ورسره کورواله د ورسره کړي نه دی او طلاق دی ورکو دی بیبي لرا نو رب کریم فرمایي فما لكم نشته تاسو لرا علیهن پدی باندې من عدة سعدة تعتدونها چې گنشماري اغه لرا باغي باندې عدت نشته د عدت ضرورت ورته نشته ځکه چې غیر مدخول به ده دخول دی ورسره کړي نه دی کورواله دی ورسره کړي نه عدت باندې تیریا نو رب کریم فرمایي فمتعوهن پس متاع ورکړي دی لري یعنی سامان ورکړي دی دا کوم چې طلاق کړي دي هغه چې مہر مسمى نو او که مہر مقرر کړو تاسو په دویمه سپاره کې وای فنصف ما فرضتم نیم مہر دی او عام طلاق شو د چې دی تا دخول ورسره نه کړي به ول المطلقات متاع بالمعروف بس سامان دی وسرحوهن خوشی کوي دی لرا رب کریم فرمایي خوشی کوي طلاق ور کوي دی لرا صراحا په خوشی کولو سره جمیل خپل تکلیف به ورته نه رسویا یا ایها النبی یا نبی الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یقینا من احللنا لك حلال کړي تعالی ازواجک بیبیان استا دلته خطاب دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې سلور قسمه بیبیان روا دي تا هغه چې مہرونه تا ورته ورکړي دا روا دي دویمه هغه وینځي چې په غنیمت کې ته حاصل کړي په جنگ کې په مثل د صفیه بیبی او جویریه دریم نمبر خپلوانی هغه خپلوانی چې هجرت کړي وي تا سره سلورم نمبر هغه مؤمنان چې ځان درته هبه کړي وي یعنی بخلي وي بغیر د مہر نه کولای شي دا مؤمنان خدا خالص تا د پاره ګوره نور مؤمنان بغیر د مہر نه نشي کولای هغه ته جایز نه دي یا ایها النبی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یقینا منغ احللنا حلال کړي لك تعالی ازواجک بیبیان استالتی هغه اتیتا چې ورکړي تا غیلرا اجورهن معنا مهورهن مہرون داغي
یعنی بغیر د مہر بیبیانی روا او دا صرف چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خصوصیت داو. وما وغوینزی ملکت چې مالکان شوی یمینوک خلاصون استاخ اهم تا ته روا دي مما داغ بیبیانونا افا الله چې را ګرځولی تعالی الله تبارک وتعالى علیک پتا باندې یعنی تا ته د کافرانو نه را ګرځولی احسان کړي پتا باندې په مثل د صفیه بیبی او جویریه بیبی او دارنګ حلال کړي مونږ تعالی را وبنات عمک لورګانی د ترستا وبنات عماتک لورګانی د ترونیانو استاد پلار د اړخنه دا هم حلال دي. وبنات خالک لورګانی د ماماستا وبنات خالاتک لورګانی د ترونیانو استاد د مور د اړخنه ترونیانو شو التي هغه هاجرنا چې هجرتونه کړی وي معک تا سره دارنګي حلال کړي مونږ تعالی را ومراتن بیبي مؤمنه په دې شرط ان وهبت چې وبخي هبکړي نفسها نفس بلا للنبي د پاره دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ان اراد النبي کچره اراده کړی وي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کچره اراده وي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ان یستنکح دا چې په نکاح باندې واخلي دی لرا نو خالصه لک خالص دې تعالی دا جایز دې تعالی بغیر د مہر نه ګوره په دې شرط چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رضاوي هغه بیبي هم رضاوي نو بغیر د مہر نه کولای شي دا خصوصیت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خالصه لک دا خالص دې تعالی من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نور مؤمنانو ته ګوره دا جایز نه دی. رب کریم فرمای قد علمنا پتا کی سره علم لرو مونږه ما په احکامات باندې فرضنا چې فرض کړی دی مونږه علیهم من علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې فی ازواجهم په حق د بیبیانو د دې کې وما ملکت غچ مالکان شوی دی ایمانهم خلاصون دی نو په دې باندې مونږ علم لرو الله وای چې سلور نه زیاتې نشي کوله مؤمنان نشي کول او مہر شو مہر نه بغیر د دین نکاح نه کیږي گواهان شو دا مو فرض کړی دی هر چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی د بغیر د مہر نه هم د تروا دی او سلور نه زیات هم د تروا دی پیغمبر علی السلام ته رب کریم فرمای پیغمبر علی السلام ته ویا دا چې دا ولی خالصه لك شو خاص شو تا د پاره وجاز لك نکاح من غیر مهر جائز شو تا د پاره نکاح بغیر د مہر نه لکه لا یکون د پاره چې نشي علیک پتا باندې حرج ستنګي اسانی میرا واست الله وی پتا باندې وکانه الله دی الله تبارک وتعالى غفورا بخون کې رحیمه رحم کون کې. اوس بل خصوصیت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیانای الہ العالمین وی دا ستا اختیار کی دی نمبر کده چا رستکه د بیبیانو نمبر کده چا مخکې کې دا ستا په اختیار کی دی. جساس وی چې دا آیت دلیل دی چې نمبر مقررول په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې واجب نو اختیارمندو رب کریم ورته ستا اختیار دی لیکن باوجود د دین عائشه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برابرې کولو. رب کریم فرمای ترجی معنا تؤخرو لری کولې شي ته یعنی رست کولې شي ته نمبر من تشاو تار چاله چې ستا اراده منهن د دې بیبیانونه وتؤوی معنا تضمو یعنی نږدې کولې شي ته الیک ځان خپلتا من تشاو چاله چې ستا اراده وي د دې بیبیانونه دا خصوصیت ستا د ګوره د بل چا نه ده. ومن هو غبی ابتغیت چې واپس طلب کوي ته فرش خپلتا ممن دا چنازل ته چې لري کړي ته جدا کړي ته د نمبر نه رب کریم فرمای فلا جناح فلا اسم نشته گناہ علیک پتا باندې ذالک دا نزدېکت دی بیبیانو ته چې تعالی لري کړي دی ادنا معنا اقرب ډیر قریب دی ان تقر دا چې يخبش اعینهن سترګې د بیبیانو نفسونه د دي ولا يحزن دا چې خفن شي ويرضين او راضي بشي بما پغساتيتهن يعطيتهن چې ور کړی تاسو كلهن ټولوتا
والله والله تبارک وتعالى يعلم علم لري ما پغسبانی فی قلوبکم چې پزړونو تاسو د کړي من امر النساء د کار د بیانونه یعنی والمیل الى بعضهن چې میلان کوي بعض سره محبت کوي ا د زړه راز نه دی الله خبر دی خو په دې باندې ننی ول کېږي چې یو سره محبت کې د زړه خو ظاهرا بعدل کې وکان الله دی الله تبارک وتعالى علیما حلیما من صبرناک ذات لا يحل ندي حلال لك تلرى النساء ببياني من بعد رست دغه سلور قسمونه دا چې بیان شو ولا ان تبدل دا چې بدل کی واخلې ته بهن په عوض درې کی پدې سره من ازواج سبيبيان نور دا درله جایز نه دی ولو اعجبك اگر کا تعجب کیا چې تعالی را حسنهن حسن درې بیانو جمال درې بیانو الا مگر پنکاح کې اغستلې شي ما غ ملکت یمینو کا چې مالکان شوی خلاصونستا مالک شوی خلاصتا دا آیت منسوخ ده اکثر مفسرین وایي چې په یا ایه النبی ان احللنا لك ازواجك سوخت د پاره منشه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیا ورته حلال شو دیم قول د عائشه رضی الله تعالی عنها ده هغه ما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لا نلو حتی احل له النساء سواهن تر دې چې حلال کړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان سوا د دین دارنګ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مبارکه هم ویا دایت منسوخ ده په ترجی من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء وكان الله دي الله تبارك وتعالى على كل شيء پارشیز باندې رقیبا نگهبان یا ایها الذين امنوا دایت نازل شو دایت نازل شوه د پشان د ولیمی د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیمه جوړ کړی و او بل پدې کې خطاب د مؤمنانو ته امرونه دي او پدې کې آداب بیانیا الہ العالمین اگر کدا حکم خاص نازل شوی دی په بار د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خو معنی عام ده آداب دی پدې کې اوامر دي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو کله چې دا ولیمه وا صحابه چې روټه وخړل ناس تو خپلو کې خبرې کولې نو آیت نازل شو یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لا تدخلوا مداخل تاسو بیوت النبی کوټو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الا مگر دا چې ان یؤذن دا چې اجازه وکړي یعنی دعوت درکړي شي لکم تاسو ته الی طعام یو طعام ته ها غیر ناظرین چې نه تاسو کتون کیا انتظار کوونکی نه تاسو کتون کی نه هو انګول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته پخله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته نه بګوریا په دغه زمانہ کې هم شاګردانو ته پکار دي چې د خپل عالم خپل استاد او دا خوراک ته بنګوري چې بس سر ورته کی چې دا سخوري نه دا بیا د بیا غیر ناظرین چې نه کتون کې تاسو انه پخله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته انګولې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ولکن لیکن خبر دادا اذا دعیتم کله چې وبلل شي تاسو دعوت درکړې شي تاسو ته فدخلوا پس داخلي گیا فاذا طعمتم منا فاذا اكلتم الطعام کلم چې خړلو طعام لره روټه مو خړلا رب کریم فرمای فانتشروا پس خور شي تاسو بیا خورکیږي ولا مستأنسین په هلیکون تاسو کې چې نه آرام کوونکی لحدیث د پاره د خبرو چې ډیر وخت کېږي او بس خبرې کې نه ان ذالکم یقینا دا کار تاسو ډیر وخت رول تاسو کان دی یؤذی تکلیف رسی ضرر رسی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته فیستحی پس حیا کوي پیغمبر علیه السلام منکم استاسنا نشي ویل تاسو ته چلار شیا والله والله تبارک وتعالى لا یستحی منا لا يترك نپریک دی من الحق د بیان د حق نه بیانې حق الله تبارک وتعالى واذا سالتموهن کله چې تاسو غواړئ دی بیانونه متان سامان غواړئ فاسالوهن پس غواړئ دی بیانونه دغه سامان من وراء حجاب اخوا د حجابنا من وراء حجاب معنا اخوا د حجابنا نور دننه مورزیا پرده نازل شو بس حجاب راغی تر دې وخت پورې حجاب نو ذالکم دا کار تاسو اطهر ډیر پاکیزه دی لقلوبکم د زړونو تاسو د پاره من الريب د شک نه وقلوبهن زړونو د دې د پاره بیانو د پاره
پاکیزه ده. وما کان لکم ما کان جائزا لکم ندی جائز تاسو د پر ان تؤذو دا چې ضرر رسوي تاسو رسول الله رسول د الله تبارک وتعالى لرا دارنګ جائز ندی تاسو لرا ولا ان تنکحوا دا چې په نکاح کې واخلې تاسو ازواجه بیبیان د پیغمبر علی السلام من بعده رست د وفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نا ابدا الابد پورې دا جائز ندی تاسو ته ځکه چې دا موریان استاسو دي. ذالکم دا خبره چې تکلیف رسوي تاسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کان دی عند الله پنځ د الله عظیما لوی جرم دی. ان تبدو کچره اخکارا کوي تاسو شین یو شیل او تخفو یا پټوي فین الله پس یقینا الله تبارک وتعالى کان دی بكل شین پر شیز باندې علیمن پوی دی. لا جناح نشته ګنا اوس البته بیانو ته حجاب راغی اوس په پلارانو کرتلې شی او کنه پلار نه به حجاب کوي کنه روش او وغیرہ بیانې حکم الله. لا جناح نشته علیهن پدی بیانو باندې گناه نشتا فی آبائهن په حق د پلارانو د دې کې ولا ابنائهن او نه په حق د زامنو د دې کې ولا اخوانهن او نه په حق د ورونو د دې کې ولا ابناء اخوانهن او نه په حق د زامنو د ورونو د دې کې یعنی ورونو شو ولا ابناء اخوان اخواتهن او نه په حق د زامنو د خويندو د دې کې خورینو شو ولا نسائهن او نه په حق د بیبیانو د دین خپل کې عام بیبیانی هم جس بیبی چراغینه پردونه کې نو هیڅ ګناه نشتا. ولا ما ملکت ایمانهن او نه په حق دا چې مالکان شوی دي ایمانهن خلاصونه دي. واتقین الله ويرګي د الله نه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان دی علی کل شیء پر شیز باندې شهیدن گواه علم لري